او دا ستا لاسونه چې پې ستا ګناه کړې ده. نوجوانانو ته خصوصا نوجوانانو ته ویم چې په دا لاسونو باندې تا خپل شهوت پوره کړی دی. علما کرام فرمایي د قیامت پر ورځ به ستا مور پلار ولاړي او دا لاسونه چې تا په شهوت پوره کړی دی دې لاسونو کې به حمل پیدا شي. الله به دا لاسونه او دا تلی به دې وپړسېږي، حمل به پکې پیدا شي او ستا او د مور پلار مخکې به د دې نه بچی پیدا شي. ته به حیران چې الله دا خلک پوهي دی څه ګناه کړې ده. الله به وایي دا هغه قوم دی چې په دنیا کې په خلوت کې په لاسونو باندې شهوت پوره کړی او نن یې رسوا کوم او ذلیله کوم. د ما بیا به څه کوي؟ د قیامت پر ورځ به انبیا د آدم علیه السلام نه والا آدم علیه السلام له به خلک راشي. آدم علیه السلام پیغمبر دی، نفسی خپل ذات باره کې به نه ما په جنت کې د غنمو دانه خوړلې ده الله ته مخامخ کېدی نشم. یونس علیه السلام له به خلک راشي پیغمبره شفارس وکړه سخت ورځ ده بربڼ به انسان ولاړي نور به دومره تیزي چې ته به ودرېدی نشي. چغې به وې الله د خپل ذات دپاره به چغې وې. مور به نه پېژنې، خور به نه پېژنې، پلار به نه پېژنې، بچې به نه پېژنې، پیغمبر به نه پېژنې، صحابي به نه پېژنې. خپل د ځان چغې به وې، د ځان پیغمبران به د ځان وی چغې وی یو طرف نه به آواز راشي ټول امت به غوږ شي امتي 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 چغې به راځي. تپوس به وکړي چې آواز کوم دی نه راځي چې تماشه وشي آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک به په سجیده باندې پروت یو دا چغې به وایي چې امتي امت. الله او زما پیغمبر تر قیامته پورې د خپل ځان فکر نشته. زما فکر دی ورسره وستا چې زما امت څنګه الله د عذاب نه بچي او د عذاب خبره کوم. قسم دی د قبر خبره کوم. تاسو یو پیر تصور وکړه ځان له شپه تیاره کې دا سوچ وکړه چې ما ته کفن واچي زه نه راله په پټۍ باندې وتړي او کفن راته واچي او ما قبرستان ته وړي. دا تصور وکړه یا دا سوچ وکړه چې ما په قبر کې خښئ کفن راته واچي دا ګوتې راله دواړه په پټۍ باندې وتړي زنه راله په پټۍ باندې وتړي په پوزه کې راله مالوچ کېدي او په قبر کې مې سملی بربڼ مې سملی خلک رانه روتښتي پرې مې دي هیر مې کې زما هغه رخسار چې د دې رخسار دپاره د دې د لیدو دپاره به مشرق او مغرب الله حسن ورکړی دی. زما داسې مال چې زما د مال به تذکرې کړي. الله ملک صاحب پیدا کړی دی، الله خان صاحب پیدا کړی دی، الله اجي صاحب پیدا کړی دی. هغه مال بني ستا هغه رخسار چې هغې دپاره تذکرې او د هغې د حسن تذکرې کېږي. نن ستا رخسار د چینجو خوراک دی. زما محترم ستا هغه شرابي سترګې چې خلک وایي موږ د سترګو تذکره کوو وایي ډېرې شرابي او ښکلې غټې سترګې دي. ستا سترګې به په دغه قبر کې د چینجو خوراکي. د ما محترم دا تصور وکړه چې الله زه چې کله مړ شم چې زه کله مړ شم او کفن راته واچي چې ما سره به څه کېږي ما څه کړي داسې زه به الله ته څنګه مخامخ کېږم. د ما دا تصور چته په هر 24 غنټه کې دا یو پیره تصور کوه. په هر 24 غنټه کې دا تصور کوه الله زما به تا سره مخامخي کېږي او مخامخي به مې داسې کېږي چې بربنډېږم به تا ته به زه څرګندېږم. تا ته به پته لګېږي ستا زوی به ولاړي ستا ښځه به ولاړي ستا مور پلار به ولاړي او ستا اندامونه به ګوایي شروع کړي چې الله پلانکي ځای کې را باندې ګناه کړې ده پلانکي ځای کې را باندې غلا کړې ده. ستا قام قبیله به ولاړي انبیا به ولاړي الله ما باندې پلانکي ځای کې ګناه کړې ده پلانکي ځای کې مې زنا کړې ده پلانکي ځای کې مې د مسلمان له دوکه ورکړې ده. چل چې دوکه ورکړې ده هغه به درته مخامخ ولاړي هغه به زما خو پتا دا ګمان نو ته خو ما ملک صاحب ګڼلې ته خو ما اجي صاحب ګڼلې ته خو ما مولوي صاحب ګڼلې سره د پټکي دي اوالم ګوره سره د حج دي اوالم ګوره سره د لوی تشخص نه چې ستا شخصیت په کلي کې د هغې باوجود دې ما سره دوکه وکړه زما عزت دې خراب کو زما عزت ترې په بد نظر کتري. ته به بیا څه وې سترګې به دې ښکتې ولاړ دی انبیا به ولاړي. د ما محترمه ستا خاندان به ولاړي او دا ستا لاسونه چې پې ستا ګناه کړې ده. نوجوانانو ته خصوصا نوجوانانو ته ویم چې په دا لاسونو باندې تا خپل شهوت پوره کړی دی. علما کرام فرمایي د قیامت پر ورځ به ستا مور پلار ولاړي او دا لاسونه چې تا په شهوت پوره کړی دی دې لاسونو کې به حمل پیدا شي. الله به دا لاسونه او دا تلی به دې وپړسېږي حمل به پکې پیدا شي او ستا او د مور پلار مخکې به د دې نه بچی پیدا شي. ته به حیران چې الله دا خلک پوهي دی څه ګناه کړې ده. الله به وایي دا هغه قوم دی چې په دنیا کې په خلوت کې په لاسونو باندې شهوت پوره کړی او نن یې رسوا کوم او ذلیله کوم. د ما بیا به څه کې
مونږ خو د دنیا د لږ غوندې شرم نه یریږو که نه د دنیا د لږ غوندې شرم نه یریږو که نو خبره دی پورې کوم نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمای کفا بالمرء هر قسم دوکې نه ځان وساته هر قسم دروغو نه خصوصا په زندګۍ کې 2 عهده وکړه بس دا 2 عهده دې وکړه الله ستا آخرت هم ټیک کوي او قبر دې رڼا کوي یو شی نه پرهیز وکړه په دنیا کې او دې نه اکثر خبره کوم یو شی نه په دنیا کې پرهیز وکړه صرف اور صرف دروغو نه پرهیز وکړه بس د دروغو نه پرهیز وکړه الله که دا قیامت سبا کیږي او که زه پکې بې عزته کېږم په کلي کې دروغ به نه ویم بس دروغ پرېږده ځکه قرآن کې الله وایي اکثر لعنت او وبال چې راځي قرآن کې الله بار بار وایي لعنت الله علی الکاذبین لعنت الله علی الکاذبین زه الله انبیا فرښتې حیوانان انسان د خولې نه چې د دروغو جمله وځي نو حیوانان فرښتې الله و دا ټول مخلوق ورته خیرې کوي الله دې پتا لعنت ووایي چې ته دروغ وایې د خدای په ذات نو د دروغو نه ځان وساته نبی علیه السلام مبارک فرمای موږ مسلمانانو کې دروغ ډېر عام دي دروغو نه ځان بند که الله دې ټول کاروبار ټول لذات ټول سکون او راحت چې ملاویږي فقط پر اختیا وکړي دي او کذب دروغ چې دي دا ستا اخرت هم بربادي او دنیا دې هم بربادي حدیث ته وکړي دي کفا بالمرء کافی دا د سړي دپاره کذبا د دروغجن دپاره ان یحدث چې دې خبرې کوي بكل ما ټول هغه سمع چې د اورېدلي نبی علیه السلام مبارک فرمایي د ټولو نه غټ دروغجن هغه دی چې یو خبره اوري او بلا تحقیق بل مسلمان ته رسي تحقیق یې نه کړي په خپلو سترګو یې نه لیدلی او بل ته رسي دا ډېر غټ دروغجن دی الله دې موږ د دې نه وساتي یا حبیب سلام علیکا سلامات اللہ علیکا